انسان چې کله مړ شي نو د په مال کې 4 قسمه حقوق فوراً متوجه شي د پسې. نمبر 1 يبدأ بتكفينه وتجهيزه من غیر تبذير ولا تقدير. اول به د په مال کې د کفن دفن انتظام وکړي شي، نه دومره اعلی کفن دفن چې دا ورثه حق والی شي، او نه دا چې سم د بخل نه کار واغستل شي چې یو بیکاره غوندې کفن کپړه روړې او پس پکې ورنګاړې او لړۍ کې خبر ته نه، درمیانی امورو کې به چلېږي. کفن دفن څه مطلب؟ انسان باندې چې کله مرګ واقع شي، مړ شي، نو د دې مرګ د دې ټایم نه واخله په قبر کې د داخلېدو پورې چې څومره امور لوازمات ضروریات د مړي سره متعلق دي دک ټول امور ته ویل کېږي کفن دفن. نو د دې کفن دفن چې څومره خرچه ده، اول به دا د مال نه روچت کړی شي او په ده باندې به خرچ کړی شي. مصعب ابن عمیر رضی الله عنه چې کله وفات شو نو د په مال کې صرف یو صادر پاتو، لم یکن له الا ردا، یو صادر پکې پاتو. او صادر څنګه؟ لو غطى رأسه بدا رجلاه ولو غطى رجلاه بدا رأسه. کو په ورله سر پټولو نو خپې پخکارې دی، او کو خپې به په ورله پټولې نو سر بخکارې دو. د نبی علیہ السلام ګران قدر صحابي، ګران قدر شاګرد چې د دنیا نزی صرف یو وړو کې شان صادر په مال کې پاتې دی. نبی علیہ السلام فرمایل غطوا رأسه وجعلوا على رجليه من الازخر. دا سر په ور لپټ کې، دا بر ایسا په ور لپټ کې، او به د خپو باندې ورله د ازخر پته واچوي، پاڼې په واچوي. فکفنه فی ردائه. په دغه یو کپړه کې دغه صحابي مصعب ابن عمیر رضی الله عنه کفن کړ او به دفن کړو. نو دا مسله ثابت شوه چې انسان مړ شي نو اول به د په مال کې د کفن دفن انتظام وکړي. دویمه مسله دا ثابت شوه چې عمومي طور سره د سړي د پاره کفن مسنون 3 کپړې وي، خو چې کله غربت حالت وي د کفن مسنون انتظام نه، نو بیا په یو کپړه کې هم مړی راینغاستلی شي، کفن ورکولی شي او بیا دفن کولی شي. لکه مصعب ابن عمیر رضی الله عنه د دې واقع نه دا مسلې ثابت شي.